زما عزتمند مشران او ګرانو نونو دوستانو، د دې آیتونو نه مخکې آیتونو کې د خدای د توحید، د خدای د صفاتو او د خدای د لوی بادشاہ او د طاقت ذکر، بیا د هغې خلقو بیانو چې خدای نه مني او د ځان نه حلال حرامي او حرام حلالي، خدای د هغې بیان کړو او د هغې خراب انجام یې بیان کړو چې د قیامت پر ورځ به دوی په یو بل لعنت وای، د ډلې خلک به مشرانو باندې لعنت وای او د مشرانو به هغه ډلې والو باندې لعنت وای، دواړه به سپیري. دې آیتونو کې دا چېرته مه ووایې، خدای مسلمانانو ته د حلال او د حرامو بیان کوي. خدای پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے مسلمانانو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ اجازت دی درته د پاکو هغه نعمتونو نه چې مونږ درکړي دي، واشکروا لله، او شکر پې ادا کوئ، ان کنتم ایاه تعبدون، که د دې لوی خدای بندګي او عبادت کول غواړئ. انما حرم علیکم المیته، خدای حرامه کړې ده په تاسو مرداره، والدم او وینه، ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښې، وما احل لغیر الله به، او هغه شی چې د خدای نه علاوه د بل چا نوم پې واغېستی شي هغه ته پې نزدېکت کول غواړي، دا حرام دی. دام فمن اضطر فی مخمصة غیر باغ ولا عاد، البته که څوک مجبوره شو نه د خواهش په غرض دا څیزونه خوراک غواړي او نه د حد نه زیات تجاوز کول غواړي، نو که هغه وخوړل نو ګناه پې نشته. د درو خبرو ته خیال لرئ په دې آیتونو کې. یو خدای وای پاک حلال څیزونه خورئ، دویم ورسره وای شکر ادا کوئ، درېیمه دا ده چې خدای دا څلور څیزونه حرام کړي دي، څلورمه دا ده چې دا حرام هم د مجبورۍ او د ضرورت په وخت کې د ضرورت مطابق خدای اجازت کوي. پاک څیزونه څه ته وایي؟ پاک هر هغه څیز ته وایي چې خدای د هغې د حلالوالي حکم را لېږلي. دنیا کې چې څه څیزونه دي خدای زمونږ د خیر دپاره پیدا کړي دي، بعضې لږ څیزونه یې منع کړي دي چې هغې کې د انسان ضرر و، خو پیدا کړي د امتحان دپاره دي. نو پاک ټول څیزونه لکه انګور، کجورې، غوښې، میوې، مارغان، حیوانات، د ښکار څیزونه، دا ټول حلال دي. بعضې څیزونه یې بند کړي دي، د هغې بیان. نو پاک څیزونه چې ما پیدا کړي دي خورئ او څکئ، خو ورسره شکر ادا کوئ د خدای پاک. شکر په ژبه، په عملم او په زړه کې. د شریعت دا مسله درونو چې د حلال روزه خوراک سره خدای پاک په انسان کې یو رڼا پیدا کوي، د ایمان او د عبادت شوق پکې پیدا کوي، او صبر او حوصله پکې پیدا کوي، او د حرام خوراک سره د ایمان رڼا ختمیږي او حرص زیاتیږي او د عبادت شوق ختمیږي. کوم سړی چې خپل کاروبار کې د حلال او حرام فکر ساتي
عبادات به صحیح وي، زړه به مطمئني دی، به شکر دی که لږي خوشحاله وي. او چې کوم سړی حرام خوري، رشوت خوري، غلا کوي، ډاکې کوي، نو د هغه زړه کې به همیشه حرص وي او هغه به همیشه پریشانه او د عبادات و شوق به پکینی، منځ او دستا به خوند نه ورکوي. حلال روزی ښکلي اخلاق پیدا کوي او حرام روزی خراب اخلاق پیدا کوي. حلال سره صبر پیدا کیږي او بچی نیکانی، او حرام سره حرص یاتیږي او بچی بد عمله. قسم دې پسترګو مې لیدلی دي که مولا سړی هم د حلال او حرامو تمیز نه کوي نو زامن یې چرسیان شوي دي، پوډریان شوي دي. او چې څوک د حلالو کوي خدای بچیم نیک ساتي. حلال خور سړي زړه خوشحاله وي، شکر دی هر څه ډېر دی الحمدلله. او حرام خور سړي همیشه ارواوږي، هغه مخته د نفسیات ماهران سیکالوجي والا او دا ډاکټران د نفسیات هغوی وایي دا ډېر د حرص د مال شوق دا لیونتوب دی د دماغ، دا دماغي بیمار دی چې هلکه 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 چې څوک ډېر شوق کوي د پیسو دا وایي دماغي بیمار دی. هلکه پیسې خو دومره پکار دي سړي پې حیا پرده جوړی، د بل نه پې د سوال نه سړی بچي، د ډېرو خو صحت نشته، ډېرې دې وګټل نو څه چله شو، په بینک کې پرتې دي، ته به مړ شي هغه به پاتې شي. ډېر لالچیان بینک کې پیسې پرتې هغې وارث نه لیکلی، بینکونو ته پاتې شي، بینکونه په هغې چلېږي، ده په مردارو را جمع کړي. تاسو ته زما نه ښه معلوم دی د دې ملک دا لوی لوی سټې دا مردار خواره، دا بینکونه یې چې ډک کړي یکم بختانو په دې به څه کوي. زمونږ د ملک یو ګورنرو وفات شوی دی، خدای پاک دې وبخي. زوی په پوډرو کې په امریکا کې ونیولی شو، 15 کاله قید. نو زما مر سره تعلق و خو ما ته تپوس نه دی کړی، بل سړي ته تپوس. هغه هلک ته وایي فلانکي ستاسو خو دومره ځمکې دي که 10 جیرو به ځمکه خرڅه کړې او فی نفر د کور 10 چرګان دوا خورې نو د 10 جیرو به ځمکو پیسې نشي خلاصولی، نو په دې پوډرو څه کوې؟ وی هغه راته وایي ځان له سیروړه ګټو. نو چې څوک حرام و حلال و تمیز نه کوي قسم دی هغه هر وخت اوږي اروی خواړی. او چې چا په حلالو کفایت وکړي زړه به یې موړي او اصلي مالداري د زړه خوشحالي ده. تا سره ډېرې پیسې خفې نو څه به پریشانه چې په خلکو شپه شي په هغې روشي، کارکولیټر راوالی، حساب کتاب جنګی را جنګی جنګی را جنګی چې څومره رالی او څومره لاړې. د یو مالدار سړي یو منشي راته وایي وی مانه چې 15 پیسې یا 10 پیسې فرق راشي په حساب کې، زه یو ګنټه هغه ته ولاړی، ما ته وایي دا ولې فرق راشي؟ نو خدای وایي حلال روزي خوره، نو د حلال روزې نتیجه به دی چې ته به خوشحاله. په ډېرو سړي نه خوشحالېږي، په حلالو خوشحالېږي. ساک دي ټیپور دي او سړي خوري په آرام اوده شي، دا څومره خوند کوي. او که 10 قسمه ډوډۍ دی وخوړله او خوب نه درځي او بیا ورله ګولۍ خورې، هغه ډوډۍ به څوک څه کړي؟
د ډوډۍ خوند خو د دې مرۍ پورې دی، اخوا خو نشته، او په اودسماتي کې هم خوند نشته. د چرګ اودسمات او د ساګ اودسماتي کې خوند نه. د دغه لږ خوند دپاره ته حرام خورې او بچو لره. دا بچي سرکوزي په حرامو مه غټوه زناوره، دا به اول ستا دپاره غم جوړېږي. د حرام خور بچي اول مور پلار سره جنګ دی، او شپه ورځ وینې ما دا عاق که د نافرمانۍ د وجې نه، ما دا عاق که د دې وجې نه، دا کړې تا ځکه دی چې تا وله حرامه روزي پیدا کړې ده. نو خدای وایي حلاله روزي خورئ، حرامه مه خورئ. حلالو سره به تاسو خوشحاله. قسم دی چې هر ډوډۍ وخورئ حلاله، نو درې تصوره کوئ، نو زړه به مو خوشحاله. اوله دا چې خدای تا بې سواله او بې مینته دومره نعمت ماله راکړي. دویم دا چې زما د ضرورت نه زیات دی. که سړی ټول عمر غټه غوښه وخوري اړو نری ونه خوري نو هم جم دی دی، او که سړی اړو غټه غوښه ونه خوري میاشت کې یو ځل وخوري او د چڼو دال وخوري نو هم جم دی دی. نو خدای د ضرورت نه د زیاته راکړې ده، زما خو د دې نه په کم هم ګزاره کړي. درېیم دا ده چې زما د لیاقت نه د زیاته راکړې، نو چې دا درې تصوره کوئ نو قسم دې زړه به مو خوشحاله وي. او چې وی چې یاره دا څه شی دی، فلانکي چر خوري او زه غټه غوښه خورم، او فلانکي دا خوري او زه دا خورم، ټول عمر به په غم مبتلی. ولې ژوند د غم تېری، د خوشحالۍ ولې نه کوي؟ نو خدای وایي حلاله روزي خورئ، حرامه مه خورئ. او حلاله چې خورئ نو شکر پې ادا کړئ. په ژبه هم وی شکر دی الحمدلله، په عمل کې شکر دا دی چې خدای ته یو دوه رکاته مونځ وکړه، یا د خدای احکام پوره کړه. او په زړه کې دا ده چې دا د خدای د طرفه ګڼې، خدای دا ستا دی. که د یو نعمت ځان سره م سوچ وکړو قیمت یې، د دې سترګو قیمت په پوره کړئ چې خدای درکړي دي. ډېر خلک ړانده نه دي، د دې ښکلي شکل قیمت به پوره کړئ. ډېر خلک قرآن ویجاړ نه دي، د دې خپو قیمت به پوره کړئ. ډېر خلک ګوډ نه دي، شل نه دي، په سړکونو نه دي پراته. ته به خدای شکر دې سترګې خدای راکړي، بدن دې راکړی دی. دا چې څوک ړاندي د دوی خو ړوندوالی خوښ نه دی، او چې څوک ګوډي د دوی خو ګوډوالی خوښ نه دی، او چې څوک په بدن مات جوبلي د هغې خو دا نه دی خوښ. د خدای کار. واشکرو لله، حلال روزي خورئ او ورسره شکر ادا کړه. د حرام خور سړي دعا نه قبلېږي، او د حلال خور سړي دعا قبلېږي. دا زموږ ښکلی پیغمبر وایي علیه الصلاة والسلام، یو بندی لاسونه خدای ته اوچت کړي، زاري کوي خدای ته، وملبسه حرام وماکله حرام، جامې حرامې اغوستې، خوراک حرامې پلیتې، فانا یستجاب له، د ده دعا چرته قبلېږي. د ګنده ځای نه چې کومه دعا راوخیږي هغه د خدای دربار ته ځي نه. نو که دعا قبلېدل غواړئ د حلالو اهتمام کوئ، حرامو نه. واشکرو لله، ورسره ښه خدای پاک وایي ما 4 څیزونه حرام کړي دي. دې آیات کې 4 څیزونه ذکر دي. دا د کافرانو د جواب په مقابله کې کني حرام نورم دي، ځکه زموږ حضور پاک د هغې بیان کړی دی. خدای وایي انما حرم علیکم المیته، خدای په تاسو مرداره حرامه کړې ده، مرداره به نه خورئ. مرداره څه ته وایي؟ مرداره هر هغه څاروي ته وایي چې د هغې حلالېدل
د شرع د قواعد مطابق ضروری وي او هغه په خپل مرګ مړ شي، لکه چرګه، غوا، میخه، یا په داسې طریقه مړه شي چې هغه د حلالېدو طریقه نه وي، څوک یې هسې په چاړو ووایي یا د کندې نه پروزي یا بل څاروی پخ کړی ووایي یا په کاڼي څوک کولي بغیر ضرورته او حلاله یې نه کړی شي، یا په ټوپک کولي ښکار، د چرو ښکار، د ګولۍ ښکار چې حلال شوي نه نو دا مردار دی. عربو به د کافرانو د عربو به مرداره خوړله او مسلمانانو پورې به خندل وی ښه چې خدای پاک یې په خپل غیبي لاس د قدرت په چاړه حلاله کړي نو هغه نه خورئ، او چې په خپل چاړه یې حلاله کړي نو هغه خورئ. ټول ډاکټران هم وایي او ټول د دنیا هوښیار چې کوم څاروي کې وینه پاتې شي په خپل مرګ مړ شي، دا د انسان د صحت دپاره ډېر خطرناک او مضر دی. بعضې څیزونه لکه څاروي کوي ته پروزي یا چرګه د نیوې نه شي یا څاروي د حلالېدل غواړي خو هغه منډه کي نو هغه په چاړه چې دي وویشته چې په هر ځای ولګېد هغه حلال. څاروي د نکوي ته پرېوه ته وایې که زه راوباسم یا ورکوزېږم هغې نه مخکې د مري نو د دې ځای نه یې په چاړه وله نو چې په تېره طرف ولګي او وینه تیوځي بس حلال. یا غوا میخه هوشي منډې وایي نیولی یې نه شي، په ګولۍ به یې نه ولې په چاړه به یې ولې. د ګولۍ مړ مرداري هغه تیره نی، هغه سیریکول نه کوي. ګولۍ خو وینه وباسي خو هغه د ګرمۍ د وجې نه وباسي او تیز تلو د وجې نه وباسي. هغه که په کاڼ یم یو څیز ولي نو زخمي شي او وینه تیوځي، نه په تیره آله چې هغه شلول کوي او پرېکول کوي لکه د غشي تیره طرف یا د تورې تیره طرف یا د چړې تیره طرف چې ویلې او په هغې ولګي او زخمي شي. که په سټۍ ولګېده نو مردار دی. نو د ګولۍ د چرې ویشتلی شوي مردار دی او داسې څیزونه حلال دي چې د ضرورت د وجې، که بغیر ضرورته چا په چاړه باندې وویشته نو هغه مردار دی. د ښکار څیزم چې دې ونیوه نو هغه به سم په طریقه حلالی او چې نیولي دي نه نو په هر ځای چې دې وویشت هغه حلال. دا ګډبانه په خلخل ویشتل کوي نو خلخل په قسمه، یو د لرګي او بل د اوسپنې. نو که په تیره طرف ولګېد چې سیر یې وکړه او ویشله او وینه ترې ووتله نو هغه حلال دی. دا سوی مو یولي. او که په سټۍ ولګېد په دروند طرف یا په لرګي وویش یا د هغوی لخته یې سر یې غونډي په هغې وویشته او مړ شو نو هغه مردار دی. نو مردار خوراک بند دی چې بغیر حلالې مړ شي. دو څیزونه دي چې بغیر حلالې شریعت روا کړي یو کبان، مایان، ماشه، مچھلی، دویم ملخان. دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلي دا دو څیزونه مونږ له حلال دي بغیر د حلالېدو. کب، مایې هر څومره چې غټي حلالېدو ته حاجت نشته او ملخ حلالېدو ته حاجت نشته. خو دا واړه ملخان مه خورئ خو ګندئ. دا دا غټ ملخان قاطي ماتي چې د هغې خوراک روان صحابه کرامو خوړلي دي او په شریعت کې حلال. البته کب
چې مړ را روانې په دریاب کې الاوړې مخکې نه مړي نو هغې ته طافي وایي د هغې خوراک زمونږ مذهب کې بند او هغه کب چې د هغې د مرګ سبب معلوم وي نو هغه روا دی بعض زمونږ طرف ته ګرنیټي د کبانو دغه ورته وایي کارتوس نو هغه اوبو ته وغورځئ او یو ګړز ناریږي هغې کې ټول کبان بېخوده شي الوړي شي هغه خوره روا دي ځکه د هغې سبب معلوم دی یا ګلی راشي په یو دریاب په لږو اوبو چې ګلی وشي نو کبان وجني یا چله راشي چله راشي د اوبو کې دا کبان رارواني نو زمونږ کب دا کوششي چې نوې ځمکه باندې ځي نو اکثر د دې اوبو دا طرفونو ته لاړې شي نو کله دې اوبو وځي او کب دغه شان پوچه پاتې شي نو چې په چله کې مړ پاتې شي یا په ګرنیټ مړ شي یا په ګلی مړ شي یا دا سپری کوي جزونه په بوټو باندې سپری کوي دارو پې شین دي نو هغې سره ډېر کبان مړ شي هغه روان او کوم کب چې مړ را رواني په دریاب کې الاوړی کب چې مړي نو الاوړی را رواني خېټې سپینه څرګند دی سبب یې نه معلوم نو د هغې خوراک بند نور هر قسمه کب که غټي که وړوکي بغیر حلالېدو شریعت هغه روان